أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. په پاکستان کې سیلابي کیفیت ته او سیلاب راغلی دی. د دې سیلاب ابتدا زمونږه د ملکند د سوات نه د کالام نه شوی وه او د دې سیلاب په باره کې پته ولګېده چې څنګه دلته دی داسې په بلوچستان کې دی او سند پکې مبتلا دی او آخرکار د سیلاب د اوبو د کراچۍ دریاب ته روانې دي. په لارې چې کوم راني وکړل نو وایي چې تقریبا 4 کروڑه خلق د دې نه متاثره شو. 4 کروڑه خلق 4 کروڑ دا ډېر شی دي. وایي په سند کې ته 1 کروڑ 50 لاک خلق 1.5 کروڑ خلق متاثره دی. په بلوچستان کې ته 1 کروڑ 10 لاک خلق متاثره دی. په پنجاب جنوبي حصہ کې 48 لاک خلق د هغې نه متاثره دی او زموږ په کیپي یا په سابقه سرحد کې د دې نه تقریبا 40 لاک خلق متاثره دی. دا خلق په مصیبت دی. کو دا خلق په ټینټونو کې اوسي نو نری ټینټ دی او لږې ورځې پس سړزي یا جمع را روان دی او د خلق اوبه ګنده دي نو په خلقو اکثر دستونه دي نو مریضان ډیر شو او هلته ماشي وشو نو ملیریا هم ډیره شوه او هلته د ډینګي مریضان هم ډیر دي. یو طرف ته صحت خراب شو او بل طرف ته مالی حالت خراب شو او د خلقو پټي هم وړي دي. د پراډکشن هغه ذریعه چې هغه خصوصا د سوات ته خلقو یو بهترینه ذریعه وه هغه هم تللی دي. نو خلق چې دې حالت ته ګوري نو یو ګروپ وایي چې دا عذاب دی نو بل وایي چې نه دا عذاب نه دی ازمایش دی یا فتنه ده نو بل وایي نه دا مس منیجمنٹ دی. مس منیجمنٹ سیکولر خلق وایي حالانکه په دې نه پوهېږي چې مس منیجمنٹ نا اهلی ته وایي او نا اهلي په خپله ډېر غټ ګناه دی. حدیث کې راځي اذا وسد الامر الى غیر اهله کله چې نا اهل خلق د افس بیرر شي او د ډپارټمنټ چیرمنان شي او هغې خپل اهلیت په بنیاد کار نشي کولی نو فانتظر الساعه بیا د قیامت په تمه شه. غټ قیامت خو لا وروستو دی واړه واړه قیامتونه به راځي کله چې ادارې دومره نا اهله شي چې هغه د دریاب په غاړه د سیند په غاړه انکروچمنټ نشي منې کولی او خلق پای کې خپله آبادي کوي نو د دریاب یا د سیند لوښی تنګ شي او هلته سیلاب راتلل آسان شي. دا مس منیجمنٹ بذات خود یو ګناه دی او د ګناه سزا میلاویږي. نو که ته ورته مس منیجمنٹ وایې که ته ورته ازمایش وایې او که ته ورته عذاب وایې نو دا ټولې کرایټیریا پوره کیږي. وی عذاب په موږ باندې ولې راځي وی موږ څه چل کړی وی راځه چې په قرآن کې صورت صف ړومبنی آیات وګورو یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. تاسو کومه خبره چې په خوله وایئ نو کوئ یې ولې نه او چې کله تاسو خبره په خوله وایئ او کوئ یې نه عملا نو الله په دې ډېر ناراضه کیږي او الله چې ناراضه شي نو حالات بیا داسې خرابیږي لکه چې خراب شو. وی موږ کله ویلي دی موږ نه دي کړي وی غوږ راته کېده که نه دعوه همارا اسلام کا ہے اور عمل همارا کافرانه. د ټولو خلقو نمونه مسلمانان دي خو د هغې عملونه د کافرانو په شان دي بلکې د کافرانو هم پاخوا دي. کافران خو څه د اصولو پابند دي او د اقوام متحده نماینده
چې هغه د زړې زمانې یو اکټره ده، هغې له زموږ په کردارو پورې خندا ورځي. نو ته پوه شه په دې خبره چې زمونږ دا کرایټیریا پوره کوو، ځکه چې دعوه زمونږ د اسلام ده، عمل د کفر دی. اور بیا وی نام لیتے ہیں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، پخلخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یادو، خو اتباع کرتے ہیں غیروں کا، لیکن تابیداری د نورو کو، یا د هندوانو کو، او یا د عیسایانو کو، او یا د یهودیانو کو، یا د سیکولر خلقو کوي. او دریم نمبر چې دی دعوه کرتے ہیں الله سے وفاداری کا، موږ دا دعوه کو چې موږ د الله وفادار یو، لیکن زموږ ټولې دوستۍ یا د یهودي سره دي، یا د عیسائی سره دي، او یا د هندو سره دي. موږ ټول سوچونه دا دي چې هغه به څنګه رضا کیږي. دلته موږ بیلو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے احکام کو مانتے ہیں. په خوله خو وایو چې د الله او د رسول په قانونو کې کامیابی ده، او هغې باندې موږ منو. حالانکه هم سودی کاروبار کرتے ہیں، موږ لګیا یو په بینکونو کې د سود نظام روان دی، او که فرض که یو عدالت سود ناجائز قرار کی نو موږ په اپیل باندې ځو، گویا کہ ہم اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. موږ د الله خلاف د اعلان جنگ هم کړی دی. وی بل څه شی دی؟ وی موږ که کم کسان چې مونځ کوي نو هغه په 24 غنټې کې په تقریبا 64 مرتبه 4 شپېتې پیرې دا وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا ټول منځګزار چې دي 64 پیرې دا وی. خو لیکن چې د جمعات نه بار ته راشو نو امداد د چا نه غواړو؟ امداد د IMF نه غواړو، امداد د ورلډ بینک نه غواړو، او کوشش کو چې ورلډ بینک او IMF به په څه رضا کیږي. دا رانه یېري چې الله په څه رضا کیږي. نو ته ویلی شې چې الله زموږ نه ناراضه دی، ځکه دا ټول کرایټیریا موږ پوره کوو. وی دا چې الله ناراضه دی نو بیا به څه کوو؟ وی که ته وایې چې دا ازمایش دی، د ازمایش نه پیدا غستل هوښیار خلق علی. الله تعالی چې په خپل کلام کې موږ ته کومه خبره په صورت انبیا کې کړې وه، نو هغه خو دا وه که نه قد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، ما خو تاسو له کتاب در لیږلی دی او ستاسو په باره کې پکې خبرې دي. ستاسو باره کې دا چې د ملکنډ د خلقو په باره کې پکې خبرې دي، د تونسا د باره کې پکې خبرې دي، د بلوچستان د خلقو په باره کې پکې خبرې دي. اب دې خبرو پته به تاسو ته لګي چې په تاسو کې پوه نو افلا تعقلون، عقل در پکې نشته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت علی رضی الله عنه ته ایکسپلین کوله نو حضرت ته څه حضرت ورته ویلو کتاب الله فیه نبأ ما کان قبلکم، پخوانو خلقو خبرې پکې شته. ګورې یوازې په تا سیلاب نه راغلی، په قوم سبا باندې هم سیلاب راغلی و. که ته سواد ته سین نه شروع کیږي نو سبا هم د سین نه شروع کیږي. په زرګونو کاله مخکې چې په سبا باندې کوم راغلی و، که د هغې تا سټډي وکړه، د هغې ایتونه دې وکتل، تا ته به پته ولګي چې واقعي سیلاب ولې راځي، او سیلاب چې څنګه دلته راغلی او داسې هلته راغلی و، د الله رویه د خلقو سره څنګه ده، نو تا ته به بیا پته ولګي. خو چې ته قرآن وګورې، وی زه یې ګورم ما ته یې وښیه، وی زه تا ته صورت سبا ښیم، د صورت سبا آیاتونو ته وګوره، او بیا د سواد جغرافیې ته وګوره، او بیا د خپل مدین او بحرین ته وګوره، او بیا د هغې نه پته ولګوه چې یاره په دې کې څومره مماثلت دی. الله تعالی په صورت سبا کې په 15 نمبر آیات کې تا ته څه وایي؟ لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیه، د سبا د خلقو په کلي کې ستاسو دپاره نښې وې. د سبا په ځای پکې سواد کې ده، د سواد علاقه کې ستا دپاره نښې دي. راځه وی ګبین جبې ته وګوره، وی راځه مالم جبې ته وګوره، وی راځه د میادم د ښایست ته وګوره، وی راځه د شاګرام د درب ته وګوره، وی راځه د مدین د غرونو ته وګوره، وی راځه د مټلتان او د مټلتان نه په بره هغې بڼ ته وګوره، وی راځه په هغې علاقه کې مخوډنډ ته وګوره، وی راځه اتروړ هغې ښایست ته وګوره. دا ټولې خبرې چې دي دا ستا دپاره نښه ده. وی کله چې ته بر سواد ته روان شې او ته په لار باندې روانې، نو که ته ښي طرف ته ګورې نو هم به باغ و، که ته چپ طرف ته ګورې نو هم به باغ و. نو الله تعالی د هغې چې کوم پکچر ښوولی دی بالکل په ما تا باندې صحیح ثابتېږي. جنتان عن یمین و شمال، په قوم سبا له موږ باغونه ورکړي وو، ښي طرف ته هم باغ و، چپ طرف ته هم باغ و. کوم خلق چې د مینګورې نه روان شي او کالام طرف ته ځي نو ښي طرف ته دې وګوري نو د مڼو باغ به ښکاري، نو چې چپ طرف ته به یې وکتل نو د شلتالانو باغ به و. وی دا خلاصه کې سبزي دومره مزیداره وه چې کومه سبزي ته په سواړی کې والې او کم لوبیا ته د سوباړی نه راوړې، د هغې هغه خوند نه وي کومه لوبیا چې تا ته د کالام نه میلاو شي. او بیا دا خو څه کې
کوته لږ په بره رالی اتروړ ته نو د اتروړ په ځمکه کې چې کوم سلاد کیږي نو هغه سلاد دومره خوندور او دومره قیمتي دی چې دغه قیمتي سلاد په 3 غنټې کې د اتروړ نه د پیښور ایرپورټ ته رسو او بیا د پیښور د ایرپورټ نه په جاز کې دوبۍ ته په 2 غنټې کې رسو تازه سبزي په 15 غنټې کې چې کله دغه ته دوبۍ ته ورسي د دوبۍ په هوټلو کې هم اقه سلاد استعمالیږي دا په ګران قیمت هغه اغوستي او موږ د اتروړ د کالام او د ګبرال خلق په هغې پیسو مزې کوو دا جنتانې چې دي که نه دا باغونه دا هغه راکړي دي جنتان عن یمین و شمال الله موږ ته څه وی کلو خورئ من رزق ربکم دا میوې دا کم سلاد چې درکړي دي دا کمې مڼې چې درکړي دي دا کم الوګان چې هلته کیږي وی که تا ته پته نه د ټرکونو ته ګوره وی دا څه ته ولاړ دي وی دا د کالام نه الوګان وړي وی دا غټ غټ ګاډي څه ته ولاړ دي وی دا د دې ځای نه مڼې وړي او دا بار ملکونو ته ځي او وی دا کم بل ګاډی چې دی په دې کې د دې ځای نه سبزي ځي او دا سبزي به اوس دوبۍ ته ورسي او د سبزۍ نه علاوه په دې کې سلاد دي او دا سلاد هغه خلق ډېر خوښوي کلو من رزق ربکم دا خورئ ښه خو الله بیا څه وایي وشکرو له د هغې رب شکر ادا کوئ شکر دا دی چې ته په صحیح معنو کې وپېژنې وی پیژندلی څه دي ما پیژندلی نه دی چې خوږه سبزي ده وی نه که نه یو بله خبره پکې دا ده دا دنیا یہ اندر نگری نہیں ہے دا وپېژنه د دې د پاسه دا اندادون نه چلیږي اس پر سمیع و بصیر خدا کی حکمرانی ہے ته کو دا وپېژنې دا سبزی چې کوي که نه دا داسې پړنده کاته کې نه دي روانې دا ښکلې مڼې چې تا ته میلاویږي که نه او دا ښکلې شلتالان او دا ښکلې الوګان چې دا ټول مخلوق خوښ دی دا ښکلې لوبیا دا یو سمیع و بصیر ذات دی هغه یې کنټرول کوي دا تا په خپله ځان له نه دي کړي हर किसी बागुन चिदी का ना दा नेमत ये खुदा का अतिया है किसी का खुद अफरीदा नहीं है دا تا په خپل ځان له نه جوړ کړی چې د دې سې نر وې چې دا ځمکه تا ښایسته کړه او ته دې سې تکړه وې چې په دې کې دا تخم راوختو نه دا الله په دې ځمکه کې دا اثر اچولی و او جس اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے وہ کسی بھی وقت اسے واپس لے سکتا ہے یہ نعمت لازوال نہیں ہے دا نعمتونه چې تعالی درکړو که نه دا لازوال نه دي دا چې څنګه هغه درکړو دغه شان جس طرح آئی ہے اس طرح جا بھی سکتی ہے څنګه چې راغلی و داسې ستانه واپس هم اخیستی شي هغه الله چونکې سمیع بصیر دی د هغه د شکر کولو والا خلق او د ناشکریو خلقو والا سره معامله مختلفه ده شکر والا خلقو له هغه نعمتونه زیاتوي ناشکري والا خلق د هغونه نعمتونه اخلي په ما څه ناشکري کړې ویره دینه به غټه ناشکري بله سی چې د قوم په بنیاد باندې د قوم سره جنگ کوي او د قوم په بنیاد باندې یو بل سره دومره سخت جنگي چې د دنیا ټول خلق ولا روغه کوي او روغه نه کیږي نو د 100 کلونو نه د اتروړ او د کالام جنگ روان دی دې ته قطع رحمي وي چې څوک صله رحمي کوي ځکه د اتروړ خویندې او میندې او ترورانې دا د کالامیانو خویندې میندې ترورانې دي د دې په منځ کې رشتې دي او رشتې کټ کولو چې څوک د رشتې خیال ساتي الله ورسره دوخه کوي یو وله په رزق کې اضافه کوي یو وله په عمر کې اضافه کوي وایي که څوک په خپل عمر کې اضافه غواړي څوک په خپل رزق کې اضافه غواړي هغې له پکار ده چې صله رحمي وکړي د بدقسمتۍ نه زموږ د اتروړ خلق او زموږ د کالام خلق د دې دغه نه نعمت نه محرومه شو او د ډیرو کالونو نه د قطع رحمۍ شکار شو وی کله چې ته قطع رحمي شروع کړي نو خدای پاک ورسره ورانه کړي او چې کله خدای پاک د خلقو مغفرت کوي نو وایي چې دا دواړه ډله یو بل ته پرېږدی چې دی په اپس کې روغه وکړي نو موږ به ورسره روغه وکړو ګوره چې دی په اپس کې روغه وکړي نو موږ به ورسره روغه وکړو چې تر څو پورې موږ په اپس کې روغه نه کړي د هغې پورې الله زموږ سره روغه نه کوي نو دا کمی زموږ دپاره پوره دی که نه وایي چې وشکرو له الله وی شکر ادا کوي ما نعمتونه درکړي او موږ د ناشکرۍ ړومبنۍ مظاهره دا وکړه چې د الله دینے والا خالق هغه وی صله رحمي کوئ موږ د قطع رحمۍ شکار شو او د صله رحمۍ دپاره یو حدیث موږ له پوره هغه دا چې کم سړي بل خپل روړ ته من ترک مراء وهو محق هر یو ګروپ وایي چې زه په حق یم زه په حق یم خو ما جنگ پرېښوده چې زه یې به ستا رادې وشي ته وایې ته په حق یې او ته خپله خبره پرېږدې ما ته وایې چې زه یې به ستا رادې وشي نو الله به دې خلقو له په جنت کې باغونه تیار کړي بنګلې به وله تیارې کړي
کو پرز که په جنت کې بنگله غواړي نو چې الله تعالی په جنت کې بنگله درکوي نو په دنیا کې بدلم درکړي او ستاره حالت بخه کې خو ته خو لږ روغه وکړه که نه ته وایې زه په حق یم زه هم چې ته په حق یې خو ته اوږه کوزه که هغه وایي زه په حق یم زه هم چې ته په حق یې خو ته اوږه کوزه که چې الله دله فی ربز الجنه د جنت په منځ کې بنگله درکړي دا ستا دپاره یو د واپس کېدو د رجوع یو ذریعه ده ځکه چې الله تعالی وایي فاعرضو دی مخ واړو اعرضو څنګه چې د سبا خلقو مخ اړولی و داسې ما تا د پاکستان خلقو مخ واړو جنتان عن یمین و شمال که د دې موږ دا ترجمه وکړو چې په پاکستان کې دو باغونه یو ته مشرقي پاکستان وی او بل باغ هغې ته مغربي پاکستان وی او دواړه اسلامي مملکت یې وی خو چې فاعرضو چې کله موږ مخ واړو نو الله تعالی مشرقي پاکستان 25 کاله پس زموږ نه واپس واغست د هغې نه بنګلادیش جوړ کو اعرضو دا دی نو یو طرف ته دغه مثال والی او بل طرف ته دا مثال والی چې ستا د ښکلي ښکلي باغونه چې په دې کې ښکلې میوې کېدې خو چې ته مخ واړې نو څه چلو شو اوس هغې حالت ته وګوره دې ته وګوره د الله الفاظو ته فارسلنا علیهم سیل العرم موږ په هغې باندې د ډیم مات کو سیلابون پرې راوست وی لکه بحرین ولې خراب شو په بحرین کې د درال خوړو نو په درال کې ډیم و نو وی ډیم یې ووړه نو د قوم سبا ډیم یې وړی او د قوم بحرین ډیم یې ووړه یو شان شو که نه شو وی دا غاړې نه د سیند سیلاب راغی د دې غاړې نه ډیم ووړ دواړه اوبه چې یو ځای شوې نو بحرین د صفحه هستۍ نه میټاو کو او د بحرین بازار چې دی هغې نه سیند جوړ شو نو فارسلنا علیهم سیل العرم دې ته چې ګورې سیل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتین هغه دوه باغونه چې ستا وو جنتان عن یمین و شمال چې یو طرف ته پکې مڼې وې بل طرف ته پکې شلتالان یو طرف ته پکې الوګانو بل طرف ته پکې سبزي وه یو طرف ته لوبیا وه بل طرف ته سلاد دا ټول د دې خوشبویي به وه د دې یو خوند به اوس هغه څه شو نو کله چې ته د مدین کې د شاګرام درب ته لاړ شي او ښي طرف ته وګورې نو یا باغونه څه شو وی هغه ختم شوي دي سیلاب وړي دي وی په دلته کې دا څه دي وی دا د سیند خټه ده دا د سیند شګه ده دا چې د ځان نه د برې سره راوړې ده وی دا غټ غټ لرګي چې پراته دي وی دا سیند د ځان سره د برې نه راوړي دي دا ټول بلډینګونه هغې غورځولي دي دا پلونه هغې پوش کړي دي او اوس په دې کې چې کومه خاوره راله دا هغه خاوره نه ده چې هغه باغ به وکړي دا اوس بله خاوره ده نو چې خرابه خاوره نو په خرابه خاوره باندې څه په هغې یا کرکڼي یا کروړي یا بیرې بیا غني په هغې کې نو الله تعالی چې کوم الفاظ ویلي هغې ته ګوره او بیا ته د شاګرام د درب علاقې هغې ځمکې ته ګوره چې په هغې باندې لایه خور شوی دی او خلک په ټیکټرو کې راځي او شګه ترې لرکوي چې په څه طریقه هغه زړه ځمکه په نظر راشي نو بعینه اقا الفاظ دي وبدلناهم بجنتهم جنتین د هغې دا دوه باغونه مونږ ختم کړل او په هغې دوه باغونه مونږ نور جوړ کړل ذوات اکل خمتن چې هغه به تارخی و اصل په هغې کې بازغي شیء من صدر قلیل بیرې به پکې وشي زیات سے زیاده بیرې به یا د بیرې کې غټ غټ ازغي گویا کې چې ستا هغه ښکلې ځمکه د هغې ښکلې ځمکې هغه ښکلې بوټي هغه په څه کې بدل شو هغه په کرکڼو کې په کروړو کې او په سخابوټو کې او په ازغیناکو بوټو کې بدل شو دا ځکه بدل شو الله د هغې په خپله وایي ذالک جزیناهم بما کفروا دا بدل موږ دی له ځکه ورکو چې دی ناشکري کوله او بیا آخري الفاظ ډیر خطرناک دي وهل نجازي الا الکفور موږ دقه شان بدله ورکو داسې خراب عذاب ورکو ناشکر لا هغه ناشکره کو د 2022 اکه هغه ناشکره د قبل مسیحي ځکه چې د سبا ډیم چې تباه شو په هغې چې کوم عذاب راغلی دا د عیسی علیه السلام د وخت نه مخکې ته ویلی چې 2000 کاله د هغې شوي دي 3000 سال پهلې هم زموږ دا قانون دی چې ناشکر له موږ دقه شان سزا ورکو او اوس هم زموږ دا قانون دی چې چا زموږ د نعمت شکر ادا نه کو هغې له موږ دا سزا ورکو وی دا چې الله ته وښایي چې اوس به موږ څه کو وی راځه چې د دې نه فتنه ازمایش جوړ کو او الله تعالی چې موږ ته ویلو ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر عذاب اکبر خو بلا وروسته وي دا یو څو ډوبکي یا یو څو غوپې په سیند کې وخل او په هغې کې مړه کېدل دا معمولي عذاب دی دې نه وروسته نور عذابونه هم د هغه سره شته
نو د دې نه د ځان بچ کولو دپاره لعلهم یرجعون چې واپس شي نو واپس کېدو طریقې راته وښیه. وی چل د تخیم له غوږ وته کېده. نمبر 1 صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے. بے صبر کېږه ما، او چې بے صبر شي نو ګډې وډې به وایي نو زبان کو لعن طعن اور شکوہ شکایت سے پاک رکھے، خالی رکھے. ستا خبرې د شکوې هم نه دي پکار، د الله نه ګیلې مه کوه. او دا ووایه چې په موږ کې به ځای و، او دا هم وایه چې الله تعالی به زموږ نه خپی. په دې چې ته وایې چې موږ الله له ثوران کړي، په دې موقع باندې د قوت ایمانی مظاهره وکړه، د الله سره خپل لوګاو مضبوط کا. یوه دا چې صبر وکړو، دویم دا چې د خولې نه بس پکې خبرې نه وباسو، دریم دا چې د الله سره به روغه کو. او چې کله د الله سره ته روغه کې نو ان مصائب سے خیرخواهی آپ برآمد کریں گے. په دې کې به یو قسم له اپرچونټي بشي، د دې نه به خیر راوځي. او د خیر وړومبنی خیر څه دی؟ ان مصائب کو کفاره سیئات بنا دی. ګناهونه چې موږ کم کړي د هغې به کفاره شي. رفع درجات بنا دی. او که فرض که زمونږ ګناهونه کمی نو الله به پې زمونږ درجې بلندي کي. نو چې کله داسې موږ ته وشي دا یو فایده شوه. نو د دې فایدې دپاره به مختلف احادیث دي، که هغه زموږ په مخ کې وي په موږ به دا غم نسبتا کم شي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس کوي، وی ډېر غمونه او ډېر مصیبتونه په چا راځي؟ نو حضرت وی سب سے زیادہ مصیبت انبیاء پر آتی ہے. نو گویا که چې مصیبت په خرابو خلقو یوازې نه راځي، په انبیاو راځي. او بیا وی د انبیاو نه پس هغه خلق چې هغه درجه به درجه افضلي، چې کم سړی څومره اوچتي دیندارۍ په لحاظ سره دومره د هغه ازمایش اوچتي. او حدیث دی من یرید الله به خیرا یصب منه، چا سره چې الله د خیر اراده وکړي نو مصیبت پرې راولي، او دا مصیبت د وجې نه دی ریکور شي، دی خپل ګناهونو ته توجه راشي، دی د هغې نه توبه وباسي، د سیئات میټاو شي، د درجې بلندې شي، او د فیوچر چې دی هغه سیف شي. نو دا ګناه دا مصیبت د دپاره د خیر باعث شي. یو حدیث کې راځي چې په یو سړو باندې به مصیبتونه راځي، او دومره مصیبتونه به پرې راشي چې هغه به په ځمکه باندې بغیر ګناه کې چلتا رہتا ہے. کیدای شي چې ډېر شی کالامیان، کیدای شي چې ډېر شی اتروړ والا، او ډېر شی مدین والا، او ډېر شی تونسه والا، او ډېر شی بلوچستان والا چې په دې مصیبت صبر کړی او لعن طعن نه ویلې، نه هغې چې په دې ځمکه ګرځي نه هغه به ولیاني، ځکه چې هغې باندې به یو ګناه نه وي، اون پر ایک ګناه به نه وي، ځکه چې ټول ګناهونه به د هغې د دې مصیبت سره ختم شوي. دا زما ستا دپاره یو غټه اپرچونټي ده چې موږ دا د خپلو ګناهونو د میټاولو یو ذریعه جوړه کړو. او یو بل حدیث دی چې کم سړی د الله په ازمایش رضایي په دې بنیاد چې خدای چې ته پې رضایي جو زه پې رضایي ما، نو الله د هغه نه رضایي. او کم سړی چې د الله په راکړي شوي مصیبت باندې ناراضی نو الله د هغه نه ناراضی. نو د الله نه مروریږو نه، ځکه چې الله بیا زموږ نه مرور شي. او یو بل حدیث ډېر مزیدار دی مشکات کې چې الله وی زما د په خپل عزت او په جلال قسمی یو سړی اراده چې زه وکم چې د مغفرت وکم، نو زه د هغه په وجود مصیبت راولم، یا په مال، یا ولا پټی اوسم، یا ولا باغ خراب کم، یا ولا وجود خراب کم، او دی په هغې باندې صبر وکړي، او دومره صبر پې وکړي چې میں اس کی ہر گناہ کو مٹا دیتا ہوں، د ټول ګناهونه میټاو کم. د دې وجه نه زموږ دپاره دا یو اپرچونټي ده. اوس خو سیلاب خو راغلی دی، مصیبت خو راغلی دی، راځئ چې دا د خپلو ګناهونو د میټاولو او د خپلو درجو د بړاولو یو ذریعه جوړه کړو. او د هغې دپاره دا دعا الله نه هر وخت کوو، اللهم رحمتک ارجو، خدای ستا د رحمت په تمه ما، فلا تکلنی الی نفسی طرفة عین، خدای خپل نفس ته مې یو خصم حواله نه کې، واصلح لی شانی کله، زما ربه په هر حالت کې زما اصلاح وکې، لا اله الا انت، خدای بل معبود مې نشته صرف ته، یا حیو اے ژوندیا، یا قیوم اے سهاره ورکوونکیا، برحمتک استغیث، ستا پر رحمت باندې ستانه امداد غواړم. اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.